بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری عمران بنیری یم او دا وخت په ګورنمنټ پرایمري سکول امبیله بالا کې ناست یم. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن 15 اکتوبر دی او په ټوله دنیا کې ورلډ ټیچر ډے مناویږي او دا هم تاسو ته پته ده چې موږ کال په کال په دې ورځ باندې استاد ته د خراج تحسین پیش کولو په غرض باندې یو پروګرام کو د یو استاد سره کینو. تیر کال کو ستاسو یادی نه مونږه د ناوګۍ د یو سپیشل پرسن ورته مونږ ویلو شو یا په دواړو خپو باندې معذور دی حسنزاده استاد صاحب سره مونږ ویډیو کړې وه او څه کال په 15 اکتوبر باندې مونږ د امبیله بالا پرایمري سکول ته راغلي یو. پرایمري سکول امبیله بالا د تحصیل مندړ په سکولونو کې یو ماډل سکول به ورته موږ ووایو او د هغې د ماډل کېدو نتیجه هم دا ده چې د هغې هیډ ټیچر محمد صلاح صاحب چې دی هغه کاوشونه دي او د هغه سره د هغه د ټیم چې کوم استادان دي نو د هغې کاوشونه دي چې په نورو سکولونو کې کمرې ډېرې دي استادان ډېر دي خو ماشومان نشته. دلته کمرې کمې دي استادان کم دي او ماشومان ډېر دي. د هغې سره دی د ماشومانو هغه کمي له ځای ورکولو په غرض باندې سیکنډشپ هم شروع کړی دی. حکومت دی له سیکنډشپ ورکړی دی. نو موږ په ورلډ ټیچر ډے باندې زه سپیشلی د امبیله بالا سکول هیډ ټیچر محمد صلاح صاحب ته په دې ورځ باندې سلام پیش کوم چې د دې کاوشونو ته خو د دې سره به خبرې اترې کوو چې څنګه او په کومو خبرو باندې په کوم اکټیویټیز باندې دی د امبیله بالا سکول چې دی هغه یو داسې مقام ته رسولی دی چې په هغې د والدینو هم اعتماد دی، په هغې د محکمې تعلیم هم اعتماد دی او په کال کې 2 پیرې 3 پیرې دی په امبیله بالا سکول کې په مختلفو سرګرمو باندې پروګرامونه کې کله په یوم والدین په سلسله کې دلته کې پروګرامي، کله یتیمانانو له کپړې سویټرې وغیره ورکوي نو په هغې باندې پروګرامي، کله د سپورټس په مد کې د بزم ادب په مد کې پروګرامي او په دې ورځ باندې مخکې د دې نه چې د محمد صلاح صاحب سره خبرې اترې شروع کړو هغه خپل تعارف وکړي. زه خپلو هغه ټیچرانو ته کم چې د کې جي نه واله زما د ډبل ماسټره پورې زما ټیچران پاتې شوي دي، ډایرکټ پاتې شوي دي، انډایرکټ پاتې شوي دي، زه هغې ټولو ته هم سلام پیش کوم او یو جهان مننه کوم که کوم وفات دي نو الله پاک ته مغفرت نصیب کړي، که کوم ژوندي دي نو الله پاک ته دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. محمد صلاح صاحب د ټولو نه مخکې د ټایم راکولو یو جهان مننه م کوو او زموږ د کتونکو سره خپل مختصر تعارف وکړئ د هغې نه وروسته بیا نورې خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما بعثت معلما. زما ګران ورور عمران بنیری صاحب د ټولو نه لومبی زه ستاسو مننه کوم شکریا کوم چې تاسو په دې ورځ باندې د میډیا ډېر شی خلک ته زموږ سره عمل په سطحه د ضلعې په سطحه خو ستاسو ټارګټ چې دی نو همیشه چې دی نو ایجوکیشن او نن هم بیا تاسو سره دا احساس دی چې د سلام ټیچر ډے په ورځ باندې تاسو بیا په خپل ترجیحاتو کې په 1 نمبر باندې تعلیم کېښودو او زموږ د ادارې ته رالی او موږ له خو عزت راکړو نو موږ د دې یو جهان مننه وکړو او لکه چې دی ستا شکریا ادا کوو چې تا بیا هم په قوم کې چې دی د دې ورځې د اهمیت په لحاظ باندې چې دی دې ته فوقیت ورکړو زموږ خواله رالی. ډېره ډېره مننه. څنګه چې تاسو خبره وکړه زما نوم محمد صلاح دی، تعلق مې د امبیلې کلي سره دی او د ایجوکیشن په حواله چې دی په پرایمري کې د 1980 کې زما د خپل کلي په پرایمري کې ایډمیشن شوی دی او په 92 کې ما میټریک کړی دی او بیا چې دی تر اوسه پورې چې دی د تعلیم چې کومه سلسله ده هغه لا جاري ده. موږ لا د زده کړې د عمل سره وابسته یو او زده کړه کوو. زمونږ تعارف او زمونږ پیژنګلو چې دی هغه زمونږ سکول دی او نو زیات کوشش به زه دا وکړم چې د خپل سکول په حواله خبره وکړم خو چونکې د ورځې په مناسبت سره لازمه ده چې د دې ورځې ته د قدر و منزلت په حیثیت باندې په بنیاد باندې زه د ټول لومبی هغه خپل استادانو ته سلام پیش کړم چې د چا د تربیت
د چا د محنت په بنیاد زه نن په دې مقام ناست یم او زه نن تاسو سره 2-3 خبرې کولی شم، نو زه خپل هغه ټول ستا خبره به وکړم چې زما د نرسرۍ نه والې تر ماسټره پورې چې څومره استادان دي چې کم په حیات دی الله دې د هغوی په زندګو کې برکت واچي او الله دې ولا طویل د عزت عمر ورکړي. چې کوم وفات شوي دي الله تعالی دې قبرونه د نور نه ډک کړي. زه هغه ټولو خپلو استادانو ته سلام پیش کوم. او بیا چونکې ستا په پاڼه باندې ما ډېره ښکلې موقع وموندله، نو زه غواړم چې زه نن خپلو د پرایمري هغه استادانو، تاسې خو زما ډېر استادان دي، فهرست اوږد دی، نو د چا به رانه به پکې خفه شي که زه څوک هېر کړم، خو چونکې زه په خپل هم د پرایمري سره وابسته یم او د پرایمري د استاد زړه ډېر ستړی کېږي، ډېر زیات محنت کوي، نو زه هغه استادانو ذکر به لږ وکړم چې کوم زما په پرایمري کې پاتې شوي وو. په هغې کې په 1 نمبر زما عبدالله جان استاد صاحب د کوګا دی، پکې دویم په لحادي استاد صاحب مرحوم د کوګاو اوس وفات شوی دی، تحسین الله استاد صاحب د سوراو، کفایت الله استاد صاحب د سوراو، نصر الله خان استاد صاحب د امبیلیو، برکت شاه استاد صاحب د امبیلیو، برهان الله استاد صاحب د امبیلیو. دا زما هغه قادرمن استادان دي چې دا زما په پرایمري کې استادان پاتې شوي، زه هغې ته یو ځل بیا سلام کوم. خو په دې ټولو کې د سړي بیسټ ټیچري خوښ استاد ټول د ګلدستې ګلونه دي، موږ ته پکې فرق نشته، خو بهرحال یو داسې چې د سړي په ژوند کې یو نقش پرېږدي، نو هغه استاد زما بیسټ استاد چې دی د هغه نوم چې دی منیر خان استاد صاحب دی چې د هغه د ناوګۍ سره تعلق دی. په 1983 کې دا زما د دویم استاد او دته زه بیا یو ځل سلام پیش کوم. الله دې په ژوند کې برکت واچي او د هغه سبقونه ټوټل ما ته تر اوسه پورې عمران بھائی یاد دي. داسې نقش دی چې د هغه ټوټل کتاب ما ته اوس هم یاد دی چې کوم سبقونه هغوی موږ ته ویلي دي. د ویډیو کټ طویل کېدی نه، نو ما به تا ته هغوی هغه سبقونه هیډینګ ویلو، خو چونکې ډېره به طویل شي نو بیا به ګرانه شي. نو دا زمونږ د اول ټیچر دی او د خپل بالا سکول د تعارف په بنیاد باندې یو څو خبرې. استاد صاحب دا راته ووایئ چې تاسو په خپل امبیله بالا سکول کې څه داسې کارونه کوئ چې د محکمې تعلیم هم په تاسو باندې اعتماد دی، چې کوم پروګرام راځي په مندڼ په سطح نه هغه امبیله بالا له راوړي، او د دې نه علاوه د والدینو هم په تاسو باندې اعتماد دی، کو هغه ماشومان دي او کو ماشومانې دي، هغه ستاسو په سکول کې داخلي او ستاسو تعداد ډېر زیات سیوا شوی دی. د خپل تعداد په حواله راته هم لږه خبر وکړئ او د دغه اعتماد په حواله راته هم لږه خبر وکړئ. عمران بھائی ډېره مننه. دا زمونږ د بالا سکول چې کله زه دې سکول ته راتلم نو دې تعداد چې دی نو لږ بګ به 200 و، د 2013 خبره ده. د هغې وخت نه ما یو ویژن ذهن کې کېښود چېرې زه به دا سکول چې دی دا به الله تعالی به یې بوځي، خو زما خپله یو جذبه وه، نو په هغه جذبه باندې ما کار شروع کړو. زه به دا ووایم چې خپل که مونږ د صوبې، ځکه دا ستاسو پیج د صوبې تر لیولی د ملک تر لیولی، زه به د ضلعې خبره نه کوم، نو زما د ټول ملګرو استادانو ته، انچارجانو ته، هډماشترانو ته صرف یو درخواست دی چې کله په هغه کې اخلاص او د څه کولو نیت هغه وکړو او د هغه کې دا جذبه وه چې زه به خپل پاکستان کې کردار ادا کوم او هغه د خپل سکول 2 کناله ځای چې دی د پاکستان یو پارټ وګڼي چې زما په دې ملک کې کردار چې دی دا دی چې زه به د خپل 2 کناله ځای کې چې زما سره څومره اختیارات دي دا به د ملک په خیر کې استعمالوم، او زه چې څه غواړم یا زما څه ویژن دی ما سره دا میدان دی، په دې پیډ کې به صلاحیتونه استعمالوم. دکه زما ویژن او هغه صلاحیتونه الله تعالی زما چې دی په کار راوستو. او دویمه خبره، مال الله تعالی ټیم ډېر زبردست راکړی دی، زما ټیم ورک چې دی هغه ډېر زبردست دی. مونږ چې کوم کار کوو نو ما دلته چېرته لا څوک فورس کړي نه دي، زه هر کار په مشاورت سره کوم، که هغه د کال پلانینګ مونږ کوو، که هغه د بلډینګ د توسیع خبرې، که زمونږ د فنډینګ د لګولو خبرې، څه قسمه کار چې دی مونږ د کمیټۍ په ذریعه کوو، د خپلو ملګرو په مشاورت سره کوو. بل په د استادانو کې عمران بھائی هر چاله الله څه نه څه صلاحیت ورکړي، د استاد صلاحیت پیژندل دا ډېر ضروري خبره ده چې کوم استاد نه به ته څه کارلی، نو الله داسې چرې نه کوي چې یو سکول کې یا په یو اداره کې به خلک په یو فیلډ کې تکړی په بل کې بني، نو په هر چا کې څه نه څه کوالټیز دي، زه هغه کوالټیز چې دی هغه استعمالوم او هغه په کار راولم، د هغې برکت الله تعالی وروسته موږ ته ښکاره کوي. سکول چې دی زموږ په دې وخت کې د 700 انسک راسکۍ هغې ته لګېدلی دی، نږدې شوی دی. دې وخت کې زما سره تقریبا 481 واړه چې دی دا په مارننګ شپ کې دي او 161 واړه چې دی دا ما سره په ایوننګ شپ کې دي.
او د هغې دپاره اوس مونږ ته چې کومه مسله ده نو د هغې د کمرو مسله ده. استادان ما ته حکومت چې دی الحمدلله هېڅ قسمه زما ایس ډي اوګان زما افسران چې دی ما سره ډېر معاون دي. زه د خپل ډي او افتیار الغني صاحب او د خپل ایس ډي او سید محمود صاحب او د هغې ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی زما څه ویلي دي نو هغوی منلي دي. هغوی چې دی نو په استاز کې ما سره چېرته شومتیا نه ده کړې. اوس دا نننی کوم اډر چې وته دوه استادان یې ماله راکړلو چې یو د امبیلې سره تعلق ساتي یو د قنقوی سره، خو اوس د کامره د هغوی په وس کې جي نشته. یو سپیس ما سره نشته. دویم په حکومت یو پالیسي ده چې په دویم چت اجازت نه کوي. کنی ما سره مضبوط بلډینګ موجود دی نو که هغوی مونږ سره په دې کې دغه وکړو اجازت یې راکړو نو مونږ به کمرې جوړې کړو. خو دا هر څه چې دا دوره شوي دي نو دا په دې وجه شوي دي چې په دې کې بیا به زه هم چې ستاسو کردار پکې مونږ سره ډېر زیات دی، ځکه چې د سوشل میډیا زه چې څه کومه خو د دیوال نه دن نه دي، خو سوشل میډیا باندې زما څوره اکټیویټیز چې دي، زما څوره په دې سکول کې چې ښه څیزونه دي هغه تاسو په سوشل میډیا باندې راولئ. د هغې نه د خلکو یو ټرست جوړ شو، د هغې نه د افسرانو یو ټرست جوړ شو، د هغې زمونږ چې څه کوو نو هغه د خلکو مخې ته ښکاره پراته نو مونږ څه داسې نه کوو چې خاطې کې کانې کې اور د کانې کې اور. مونږ چې څه دلته ووینه مونږ په سټیج باندې ښه یو نو د خلکو په دې وجه باندې ټرست دی. دویم دا چې مونږ دلته د غریب او د مالدار تمیز ختم کړی دی. مونږ د 2013-14 نه د 14 نه په رئیسته باندې چې دی چې دلته یتیم دی غریب دی د هغې دپاره زه خپل یاران دوستان رشته دار د علاقې مهیر حضرات د هغې سره یو ډونر پروګرام کوم. هغې چې دی هغه ډونر پروګرام کې ما سره شرکت کوي او په اکتوبر کې غالبا موږ کوو او په هغې کې چې کومې پیسې را جمع شي نو چې کوم یتیم وړوکی دی هغه ته مونږ مکمل کټ چې په هغې کې جامې دي، په هغې کې پیزار دی، په هغې کې جرسي ده، په هغې کې ټوپۍ ده، په هغې کې جرابه ده. دا چې څوره د ماشوم د جمعې دغه دی نو هغه مونږ په هغې کې هغه وړوکي ته فراهم کوو. څوره چې غربا دي هغې باندې مونږ بیا په نیډ بیسس چې د هغې کوم ډېر زیات ضرورت یې هم مونږ ورکوو. د بستو تقریبا کوشش زه امتیاز عالم چې زمونږ ناظم دی د دې ځای د هغه هم شکریا ادا کوم نو اکثر زما بستې د وړو هغه پوره کړي. نو جامه ورته پیزار ورته مونږ ورکوو، بستې هغه کې کتاب له حکومت ورکړي، کاپۍ ورته هم مونږ ورکوو. نو وړوکي ته دلته څه مسله نشته، وړوکي دلته مطمئن دي. نو والدین کم از کم وایي چېرې زما دې بچي ته خو تعلیم هم میلاوي او کم از کم زه د اخراجاتو نه هم بچ یم. نو په دې وجه خلک بالا ته ترجیح ورکوي او الحمدلله معیار هم ښه دی. څه کال چې کوم د تحصیل رینکینګ شوی دی د مانیټرینګ په بنیاد باندې 2022 نو الحمدلله بالا چې دی پای کې په 1 نمبر باندې راغلی دی. په 2017 کې چې دی نو مونږ چې دی نو په 1 نمبر راغلی یو، په 2019 کې مونږ 1 نمبر راغلی یو. نو چې رینکینګ کېږي نو الحمدلله چې دی نو د هغې دلته په دې دغه باندې پکچرز هم شته چې دا لکه زمونږ د دغه انعامزر ډایرکټر صاحب نه علمه د ورپسې چې دی د افتیار الغني صاحب نه علمه دا یو چې دی د مانیټرینګ د طرف نه زه انعام علمه دا ای سی صاحب چې کوم موجود دی نو د هغې هغه اپروفس هم مونږ سره موجود دی. مونږ اپریشیټ کوي خپل افسرانو. نو وجه هم دغه دا چې ستاسو د سوشل میډیا کردار دی پکې او زموږ ټیم ورک دی. او ستاسو اخیری تپوس د ناکومه په دې ورلډ ټیچر ډے باندې د تحصیل مندن د بونیر او د پوره خیبر پښتونخوا پرایمري استاز هیډ ټیچرانو له میډل های او های سیکنډري له څه پیغام ورکوي چې هغوی څه داسې وکړي چې دا قوم راوچت شي، د خلکو په سکولونو په سرکاري سکولونو باندې اعتماد پیدا شي او د ملک په ترقۍ باندې روان شي. عمران بھائی ډېر ښکلی سوال مو وکړو او ډېر زیات اهم پیغام دی چې دا زمونږ د ډسټرکټ بونیر نه زه به همیشه د خپل ملک او د ټولې صوبې خبره کوم. زمونږ دا پروګرام ډېر لرې پورې وړېدی شي نو زه ټولو ته دا یو درخواست کوم چې تر څو پورې د سکول دا ماشوم دا تا خپل بچی نه دی ګڼلی او تا خپل لیول د پی ایچ ډی نه او د ماسټر نه د دې لیول ته نه دی راکوز کړی تر هغې پورې ته چې دی نو د ماشوم په کور کې زړه نشي جوړولی. د دې خصوصي د پرایمري په لیول به زه دا ووایم چې د ټول نه لومبی د ماشوم سره انس و محبت سیوا کول دي او هغه ځان سره مانوس کول دي. چې که تا د پرایمري ماشوم ځان سره مانوس کو نو د ده به سکول نه غیر حاضري ختمه شي، دی به د سکول سره محبت پیدا شي. نو ته اول څه وکړه دی د ادارې سره رادن نه کوه او دلته د زړه ولګوه. د هغې د زړه د لګولو دپاره به ته په خپلو خویونو کې تبدیلی راولې. خپل سټیټس چې ستا کم بار دی هغه به پرېږدې. دلته به ته یو د دې ماشوم 15 کالو ته خپل سایز راکوځئ، خپله لهجه به راکوځئ، خپل تعلیم به راکوځئ. دی به هله هغې نه چې دی نو تا سره مانوس کېږي، دی به غیر حاضري پرېږدي، دی به ستا خبرې ته غوږ دي. څنګه چې د حکومت ترجیح دا دی چې سزا دې په سکول کې نه
دغه خبره ډیره په دغه کې پوره سره ده د پرایمري په لیول خصوصا د سیکنډ کلاس لپاره پورې چې دی وړو له سزا نه دا بالکل لرې ساتل پکار دي او د دې سره مینه محبت کول پکار دي او د ټولو نه اهم شی په دې کې نظم و ضبط دی چې تر څو پورې د یو سکول نظم و ضبط نه هغه کې ډیسپلین نو دا سکول پایدار نشي کېدی او دلته مونږ لومبۍ ترجیح چې دی نظم و ضبط دی د کلاس ارینجمنټ دی ښکلي د وړو ترتیب دی زبردست دي واړه دی چې دی په یونیفارم باندې برابري وړو استاد ته فیسیلیټي برابري زه د کال په آغاز کې استادانو ته لیست ورکوم چې تاسو خپل ډیمانډ ماته پیش کړئ د کلاس تاسو چې کوم مواد دي تدریسي مواد دي هغه ماته به د کاغذ راکړئ چې زه راته پوره کړم نو هډ ماسټر له انچارج له دا پکار دی چې د استاد د ضرورتو خیال وساتي دویم ټیم ورک دی کوي هر سره یوازې په خپل نه کوي خپل استادان د ځان سره انوال ساتي او د هغوی سره د شفقت او د محبت رویه ساتي او هغوی کې د خوف خدا پیدا کړي چې کله تا په یو استاد کې خوف خدا پیدا کو نو انشاءالله چې دی هغه به د خپل شي سره ډیوټډ وي او هغه به چې دی نو قوم لا او د مل لا او د ذلې لا دی له به ډېر ښه رزلټ ورکوي. ډېره مهرباني ملګرو د محمد صلاح صاحب خبرې تاسو واورېدې زموږ شاته چې کوم بینر لګېدلی نه هیډ ټیچر ګورنمنټ پرایمري سکول امبیله بالا نو هغه یو خو د ماشومانو باندې هم خبرې وکړې بیا په ول ټیچر ډے باندې هیډ ټیچرانو لا او استادانو لا هم ډېر ښکلی پیغام ورکړو معاشرې له هم پیغام ورکړو د دې په سکول کې څنګه چې دې خبره وکړه چې د مالدار ماشوم او د غریب ماشوم تفریق دی ختم کړلی هغه تمیز دی ختم کړی دی چې کوم د معاشرې مالدار دی یا میډل کلاس والدین دي ناغي خپلو بچو له جامه پیزار کپړې بستې پنسلې کاپیانې هغه اخلي خو چې کوم نشي اغوستی نه هغه دا نه چې یا هغه د سکول نه خارجه وه او یا پرېږده بس په شلېدلو کې دې راځي یا د اډو راځي نه او بس د سکول نه لرې که نه دی په خپله هم دغه کوي چې پیسې را جمع کوي د سکول له استادان او دی په خپله او د هغې نه علاوه د کلي علاقې چې څومره ډونرز دي نو د هغې په مدد باندې د هغې نه پیسې راغونډي د هغې نه کلیکشن کوي او په هغې باندې بیا د دې استادان په خپله کپړې هغې له ځي بازار ته کپړې ولم اخلي او په هغه په یو پروګرام کې د دې اکتوبر اینډ کې یا د نومبر په فسټ ویک کې دی هغه د جیمي چې کوم د سامان دی د وړو کپړې دي سویټرې دي سپلې دي بوټان دي د جنکو صادر دي نو هغه هم ورکي د دې پیغام تاسو واورېدو زموږ په ول ټیچر ډے باندې هم دغه یو مقصد چې معاشره د استاد قدر وکړي ځکه چې کو یو سړی نن په هر پوزیشن دی کو هغه انجینیر دی کو هغه ډاکټر دی کو هغه سیاستدان دی کو ارس دی خو چې کامیاب انسان دی د هغه په شا باندې د دې استاد لاس دی ځکه چې استاد وی په خپله بادشاه نه دی خو بادشاهان پیدا کړي نو زموږ هم دغه کوشش و چې په ول ټیچر ډے باندې د دې ورځې د اهمیت اجاګر کولو لپاره د محمد صلاح صاحب سره دا ویډیو وکړه ستاسو د کتو او د اورېدو یو جهان مننه